نو دا بنو لکونو ولس به وکاته آدران باتوران راغلل یو ځای شول او وایي چې په خپله خاوره به هېڅ بدماش بدماشي نه ولو نو په خدای بنو په خدای اوس څوک به سپنډر ورولي پښتنو وړېږو خوښ یم دا ډسته خواره ورځ موږ وسیخ یو دا درې کسان یې بله ورځ او دا خبره مو واورئ حکومت در باندې غور وکړه چې درنه مړل دی او مړي درنه وکړل سترګې در باندې وباسلې او وې چې که د ټینګې نه وه خو دا جرګه مې ختمه کړه خو چې پوه شول چې پښتانه سپې خښې کړې او دا لکونو ولس ورته کېناسته نه 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 الحمدلله هغه حکومت وایي چې موږ هم درګډ یو موږ تاسو سره یو نو واورئ چې سپې خښېږي ظلم ته ودرېږي واورئ او دا خبرې 2 منټه اخیره کلمه که چیرې په دغې خاورې امن غواړئ خپلو وسایلو اختیار غواړئ دا روزانه دا مړي دا جنازې دا دماکې دا دهشتګردي ختمول غواړئ د راتلونکو نسلونو سره ښېګڼه کول غواړئ یا پښتنو سوال درته کومه ځای درته کومه پاسئ د ټول د پښتونخوا ولس ته ودرېږي ودرېږئ حکومت ته ریاست ته اسټبلیشمنټ ته او ورته ووایئ چې په دغې خاورې تاسو بدماشي نه منو په خدای چې تاسو چېرته چېرته پاڅېدلي یو هلته نه دهشتګرد تښتېدلي دي هلته نه ګوډ طالب تښتېدلی دی نو لهذا که ټانک ته که لکي مروت ته که باجوړ ده یا ټولې هغه سیمې چې چېرته نن وخت کې بدامني ده د دې ټولو ولس ته وایم د دې خاورې ضرورت ده چې موږ د دې جرګې او د دې جرګې نمایندګانو ملاتړ وکړو که سبا دی وایي چې ګامونو ولسه راوځه نو هر پښتون دې دا لمس ځان سره وکړي چې دې خاورې دپاره دې وطن دپاره به وځو نو تاسو به وځئ کاپ سره به ودرېږئ منظور سره به ودرېږئ علي سره به ودرېږئ پښتون سره به ودرېږئ نو چې تاسو ودرېږئ ستاسو خاورې باندې بیا نه څوک تسلط قایمولی شي او نه څوک په تا باندې لاره جوړولی شي د دې خبرو سره امید لرم چې د راتلونکي وخت کې دا جرګه به ذمه دارۍ سره خپل مقاصدو تعین کوي او د خاورې لپاره د صوبې لپاره د پښتنو لپاره هغه کارونه به وکړي چې کم تېرو درې نیمو شلو کالو راسې مونږ سیاستدانانو ونه کړل الله دې تاسو ټول آباد ساتي خدای دې زمونږ په خاورې په مونږ نړۍ هغه امن بهار راولي چې مونږ ووینو چې دا مونږ سړکونه روډونه پارکونه او دا خاوره ترقي وویني الله مو آباد ساته خوشحاله